حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی په جنت کې یو محل دی او په هغه محل کې 70,000 کورونه دي او فرمائی په دې 70,000 کورونو کې فرمائی بیا 70,000 کمرې دي او په دې مخصوص محل کې به څوک وي په دې مخصوص محل کې به هغه خلک وي چې انبیا دي صدیقین دي شهدا دي او دریم به د حضور له امت نه هغه خلک وي کم خلق چې د خپل رب د یری ګناه ته نه ورسي ګناه موقع نه درته میلاویږي دا څه کمال نه دی کمال دا دی چې ګناه تا ته موقع وي او ته موقع پرېږدې لکه بني اسرائیلو په زمانه کې حضرت شیخ ابو عبداللہ عیسیٰ رحمت اللہ علیہ فرمائی یو کسابو په یوې ښځې باندې په مینځې باندې مین شو هغې پسې ډېر لرې ځي ته راغی چې کله هغې ته نږدې شو چونکې خو مینځه وه نو هغې وې ای فلانیه تا ته خدای ځواني درکړې تا ته خدای روغ صورت درکړی زه هم په تا کې رغبت شوق لرمه خو زه هغه رب نه یریږم چې یوازې بیا زه ورته ولاړه یم او د خپل اعمالو حساب ورکړم وایي چې ته ښځه یو د مینځې ذات یې ته د خپل رب یره لرې نو زه ولې نه لرم فورا یې مخ ته وګرځولو فورا یې مخ وګرځولو واپس شو په لار کې را روان دی سخت تږی شوی دی په دې کې یو سړی ورته میلاو شو هغه د یو پیغمبر علیه السلام قاصد و یو ځینې بل ځي ته پیغام و د هغې زمانې پیغمبر قاصد و وی ولې ځوانه حالات دې متغیر دي وی تږی شوی یم وی دلته اوبه نشته راځه چې دعا وکړو چې الله باران وکړي وی ما ته خو په خپل عملنامه کې څه داسې نیکي ښکاري نه خو زه تا سره به دعا وکړم ته چونکې نیکې چې دعا یې وکړله په دې غرمو کې په سخت ګرمۍ کې الله د ورېځې یوه ټوټه راوسته په دوی یې ووروله دوی اوبه وڅښلې سهراب شول چې روانېدل هغه ورېځې ټوټه هغه پیغمبر علیه السلام چې کوم قاصد و هغه یې پرېښودې کساب پسې روانه شوه هغه وایي ته وایي چې زه خو نیک نه یم او دا ورېځې کومه ټوټه دې دی خو په تا سوری کړی تا پسې ځي ولې وایي زه نور نه یم خبر خو دقسې یو ځي کې په ګناه باندې قادر وم ګناه مې کوله زما رب ما ته یاد شو هغه نه ویرېدمه او دا ما ته ښکارېږي چې زما رب د ګناه پرېښودلو انعام ما ته په دنیا کې عطا وفرمایلو